الله تعالی په قرآن کریم کې د همسایه په باره کې فرمایي والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الله تعالی په دې آیات کریمه کې د همسایه د حقوقو بیان. همسایه چاته ویل کیږي او د همسایه څومره حق دی او همسایه څو اقسام لري. د الله رسول ته یو کس راغی ورته فرمایي چې زه د خپل همسایه څخه ډېر په تکلیف یم. د الله رسول ورته وویل چې ته ورسه د مسجد په دروازه کې ودرېږه او دا اعلان وکړه چې 40 کورونه په خپل مابینځ کې همسایهګان سره بلل کیږي او دا ووایه چې د الله رسول فرمایلی دی او دا ووایه چې د الله رسول وماته وویل لن يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه، چې تر هغه وخته پورې انسان کامل مسلمان نسی کېدلی تر څو چې د ده له شر څخه خپل همسایه محفوظه نه وي. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې تاسو وګورئ چې موږ تاسو ته خپل نږدې قریبان وي، زموږ ستاسو خپل عزیزان وي، موږ تاسو د هغه په حال باندې خبر لا هم نه او که بیا چیرې همسایه غریب و په هغه باندې خو بیا دی هیڅ پوښتنه هم نه کوي، د هغه سره ګر سره دی تعلق نه ساتي. هغه غریب همسایه که څه هم د ده قریب وي نه د قرابت خیال ساتي نه د مسلمانی خیال ساتي او نه د همسایتوب خیال ساتي. داسې خو لا ډېره پیښه سوې ده چې څنګ په څنګ کورونه سره پراته وي کلونه سره تیر کې لیکن دی یو د بل په حال باندې نه وي خبر. او دا خبره یاد وساتئ د الله رسول فرمایي ليس المؤمن الذي يبيت شبعان، چې دی په داسې حال کې بیده سي چې دی او د ده بچان خو په نس باندې ماړه وي لیکن وجاره الى جنبه جائع، لیکن د ده په څنګ کې چې کوم همسایه دی هغه شپه په وږه باندې تېره کړې وي، شپه یې په تکلیف باندې تېره کړې وي، هغه د خپلو بچانو دپاره د ډوډۍ روپۍ هم نه وي ورسره. دغه کس کامل مؤمن هم نسي کېدلی. د الله رسول په حدیث مبارکو کې دا همسایه د حقوقو ډېر تاکید کړی دی. یو وخت یو انصاري صحابي د غرمې په وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ملاقات ته را روان دی. چې کله مسجد نبوي ته راورسېدی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره کې له یو کس سره ولاړ دی. دی وایي ما ډېر انتظار ورته وکړو او له یو څه مودې وروسته مې په زړه کې دا غم او فکر پیدا سو چې دې کس خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ستړی کو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورته ولاړ دی او د ده خبرې دومره په توجه باندې اوري او ما دا هم نسوی کولی. دا مې بیا ادبي بلله چې د دې دوو د خبرو په مابینځ کې ورغلی وم، دا هم بیا ادبي راته ښکاره کېدله. نو ډېر انتظار مې وکړو. تر ډېر انتظاره وروسته هغه کس روان سو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما و طرف ته رالی ما ورته وویل ای د الله رسوله دې کس ته څومره ډېر ودرولې، ما په تا باندې ډېره خوا بدوله، ډېر پریشانه وم چې دې کس ته څومره ستړی کړې چې په لاره کې درولې او تا د ده خبره دومره په توجه باندې اورېدله. د الله رسول ورته فرمایي چې دا کس تا ولیدی؟ دی وایي هو دا ما ولیدی. وایي ښه دې ولیدی؟ وایي هو ښه مې ولیدی. وایي دا کس تا پېژندی؟ وایي یا دا ما نه پېژندی د الله رسوله، تر اوسه مې دا نه ولیدلی. د الله رسول ورته فرمایي چې دا حضرت جبرائیل علیه السلام او ما ته د همسایه د حقوقو په باره کې ډېر تاکید وکړو تر دې حده پورې چې زما دا سوچ و فکر سو چې داسې نه چې یو همسایه د بل همسایه په میراث کې ور داخل نشي. دومره تاکید یې راته وکړو
لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې د همسایه د حقوقو هیڅ خیال هم نه دی چاته رسولی. الله تعالی په قرآن کریم کې د همسایه په حق کې فرمایي والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. دلته په درو سرو ځایو کې مراد همسایه دی، لیکن د همسایه درې قسمه دي. اول قسم همسایه هغه دی والجار ذی القربى، هغه همسایه دی چې له تا سره دیوال په دیوال، دروازه په دروازه له تا سره په څنګ کې پروت. او دویم همسایه والجار الجنوب، هغه همسایه دی چې ستا او د ده مسجد سره یو وي، ستا او د ده ګلۍ سره یو وي. والصاحب بالجنب، او دریم قسم بیا هغه همسایه دی چې هغه خو له تا سره په څنګ کې نه وي پروت او له تا سره په ګلیو په مسجد کې نه وي ګډ، لیکن هغه له تا سره په سفر کې یو ځای سي، هغه له تا سره په یو مجموعه کې په یو جلسه کې یو ځای سي، هغه له تا سره په میلمستیا کې یو ځای سي. الله تعالی فرمایي د دې درو سرو همسایه‌ګانو پر تاسو باندې حق دی، تاسو به د دې حق ادا کوئ. او د دې آیات کریمه یو تفسیر بیا علماء کرامو دا کړی دی چې والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، چې همسایه درې قسمه دی. یو هغه همسایه چې هغه غیر مسلم وي، هغه له تا سره په کلمه کې شریک نه وي، هغه له تا سره په دین کې شریک نه وي، د هغه به هم ته خیال ساتي د همسایه‌توب، د هغه پر تا باندې یو حق. او دویم قسم هغه همسایه دی چې هغه مسلمان وي، د هغه بیا پر تا باندې دوه حق دي، یو د مسلمانی حق دی، دویم د همسایه‌توب حق. او دریم قسم بیا هغه همسایه دی چې هغه مسلمان هم وي، همسایه دی هم دی او ستا قریب هم دی. د دې بیا پر انسان باندې درې حق دی. د مسلمانی حق به ځان ته وي، د همسایه‌توب حق ځان ته دی، او د قرابت حق ځان ته. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې موږ تر ټولو بده ګزاره سې کوو هغه له خپل قریب همسایه سره، او دا مې له ډېرو کسانو څخه اورېدلي دي چې هر څونه وی له قریبانو لرې یاغونه شد. الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکو کې د مسلمان بیا همسایه او بیا قریب د دې د حق څومره تاکید یې کړی دی. د الله رسول فرمایي زه په دې وبېرېدم چې داسې نه چې یو همسایه د بل همسایه په میراث کې ور داخل شي. دومره تاکید ما ته د همسایه په حقوقو کې سوی. او بیا که همسایه غریب و، له غریب همسایه سره خو بیا څوک ګر سره مشوره لا هم نه کوي، هغه د خپل کلي د خپلې ګلې په یوه حق کې هم دی نه داخلوي. نن یو داسې هوا رالوتې ده چې هر سړی له داسې چا سره تعلقات ساتي چې د ده او د هغه منصب سره برابر وي. نور ودې ته نه ګوري چې آیا دا زما قریب دی، دا زما همسایه دی، دا مسلمان دی او که کافر. صرف چې د ده مرتبه ورسره برابره وه، د ده او د هغه منصب سره یو، بیا د هغه دی خیال هم ساتي، له هغه سره کومک هم کوي، له هغه سره په هر غم و شادي کې دی شریک. نو د یوه همسایه پر بل همسایه باندې شپږ حقوق دي. په هغو شپږو کې اول حق دا دی که چیرې ستا په څنګ کې یو همسایه وي، هغه ډوډۍ ته ضرورت لري، هغه خوراکي شیانو ته ضرورت لري، پر تا باندې دا فرض ده چې ته به له ده سره په دې شیانو کې کومک کوي. هغه داسې نه چې په کال کې یو وارې وده ته زکات ورکړې، په هغه زکات باندې یوازې ته ځان خلاصوې. یا له زکات څخه بغیر که چیرې ستا په څنګ کې یو همسایه پروت و او هغه وږی بېدېدی، پر تا باندې دا فرض او واجب ده چې ته به د خپل وس مطابق له هغه سره ښه کوې. ځکه د الله رسول فرمایي
ان فی المال حق سوى الزکات لزکات څخه بغیر هم د انسان په مال کې حق ستا چې دی خپلو قریبانو ته او خپلو همسایګانو ته له خپله مال څخه یو څه حصه وه هغو ته ورکړي او د همسایه دویم حق دا دی که چیرې همسایه د ضرورت په وخت کې له تا څخه پور وغواړي هغه به له ځانه څخه نه منع کوي هغه ته به جواب نه ورکوي چې د ده روپۍ ضرورت وي د خوراکي دپاره په کور کې یو مریض وي بل یو داسې مشکل وي او تا ته الله تعالی قدرت درکړی وي الله تعالی تا ته مال و جیداد درکړی دی بیا پر تا باندې په دې وخت کې لازمي ده چې ته به واده ته قرض ورکوي او دریم حق دا دی که چیرې د همسایه په کور کې خوشحالي راسي په هغه خوشحالي کې ته ورسره شریک سه لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې که چیرې په یو کور کې خوشحالي راسي هغه بل کور ولا تګر سره خوند نه ورکوي لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې چې کله په یو کور کې خوشحالي را روانه وي هغه بل کور هغه د څنګه همسایه ډیر په تکلیف وي هغه کوشش ته دی کوي هغه باندې کوډي وکړي او دی په دې باندې خوشحاله کیږي چې د هغه څنګ په کور کې هغه همسایه په کور کې خوشحالي نسي راغلی او دا هر کس ته معلومه ده چې په اکثرو کورو کې تر خوشحالۍ وروسته بیا ډېره بې اتفاقي راسي په هغه کور کې ډېر جنجالونه راسي او ډېر ځای دا رقم ته پېښ شوي دي چې پر هغو کورو باندې کوډې سوي او څلورم حق دا دی که چیرې ستا د همسایه په کور کې غم راسي پریشاني راسي په هغه غم کې ورسره شریک کېدل دا هم ستا حق دی او پنځم حق د همسایه دا دی که چیرې دا په هغه په کور کې فوتګي وسي د هغه و جنازې ته حاضرېدل د هغه و فاتحې ته حاضرېدل دا هم د یوه همسایه پر بل همسایه باندې حق دی لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې ځینې کارونه خو موږ کوو لیکن د دې په خاطر نه چې دا زما همسایه دی صرف د دې په خاطر یې کوو چې سبا به دی هم بیا له ما سره کوي یا ده له ما سره کړي دي په دغه خاطر یې ورسره کوو نه په دې نیت باندې به نه کوئ په دې نیت باندې هیڅ ثواب هم نه لري صرف په دې خاطر باندې به کوئ چې دا زما همسایه دی مسلمان دی پر ما باندې حق دی او شپږم حق هغه دا دی که چیرې یو همسایه مریض سي د هغه و پوښتنې ته ورتلل دا هم پر ده باندې لازمي الله رسول فرمایي چې کوم کس د یو مسلمان و پوښتنې ته ورسي چې کله دی روان سو له هغه وخته څخه بیا بیرته تر راتګه پورې ده ته 80,000 ملائکه د مغفرت دعاوې کوي نو د یوه همسایه پر بل باندې دغه شپږ حقوق دي باید موږ تاسو د دغو شپږو سرو خیال وساتو او دا ټول صرف د دې په خاطر باندې وکړو چې دا زما همسایه دی پر ما باندې حق دی په دې نیت باندې نه چې سبا به دی هم بیا له ما سره